مکې د مشرکانو دا عقیده وه چې غټ کارونه څوک کوي؟ الله. خو د هغوی دا عقیده وه ویل دا واړه واړه کارونه چې دي دا الله رب العزت ویل غټ ذات دی ویل دا یې دي خپلو نازولو ته سپارلي دي دا یې ویل خپلو نازولو ته. موږ به هم ویلې که نه زموږ په دور کې دا دومره فرق پکې نشته دی. موږ هم ویل یاره دا د سرخوږي ذمهوار دی دا د من دانې ذمهوار دی دا د پلاني شي ذمهوار دی د هر شي لپاره زموږ خپله ذمهوار نیولې. نو هغوی به هم دا ویل دا واړه واړه کارونه څوک کوي؟ ویل دا زموږ دا خدایان کوي زموږ دا بوتان لات منات عزا وغیره دا کارونه ویلي هغوی کوي. او چې کله وایي په یو کار کې د الله تقدیر بند شي نفیاً او اثباتاً نو وایي بیا الله رب العزت دغه کارونه د خپلو وړو خدایانو ته سپارلي دي نازولو ته دا موږ د هغوی کوي. مثلا یو سړي باره کې الله فیصله وکړله چې دله زه بچی نه ورکړو نو په دې وخت کې اوس موږ دا امداد د الله نه نه بلکې د دې خپلو مولانو نه او د دې خپلو پیرانو نه او د دې خپلو بوتانو نه غوښتلی شو. ستاسو خیالي الله فرمایي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الله وایي دا زما اختیار دی چاله بچی ورکوم چاله بچی نه ورکوم چاله نارینه اولاد ورکوم نو چاله زنانه اولاد ورکوم. اوس چې دی یو سړي باره کې الله فیصله وکړه چې دا به شنډي هغه سړی لاړ شي ملا صاحب ته وایي یا ملا صاحبه زما بچی نه کېږي ملا صاحب ته وایي راشه زه دله په ګرنټۍ سره تعویض کوم الله به دله څه درکوي بچي درکوي. نن سبا د بچو ذمهواران زما ورونو زموږ او ستاسو مولان ستاسو د علاقې خو ما ته پته نشته د خپل علاقې چې هلته ورونو داسې مولان دي داسې مولان چې هغه وایي ماله راځه 20 زره 50 زره مختلف قسم تعویضونه دي وایي دا به دله کوم او الله به دله څه درکوي بچي درکوي. اوس به یو سړی وایي چې یاره مولوي صاحب او داسې کار ملا خو قرآن ویلی حدیث یې ویلی دی به ولې داسې کار کوي؟ نو الله رب العزت قرآن کې فرمایي چې دا کار هم د مولانو دی دا پیسې وال په ناروا طریقه دا کار د چا دی؟ د مولیانو. موږ هم مولان یو خو اوس څه کوو ټول عمر په امیانو ورځونه کوو نوم بیا په ځان موږ هم مولان یو. او زه دا خبره ډېره کوم مولوي صاحب ټول عمر لګوي په امیانو په ورځونه کوي خیر هم دی یاره دا زکات نه ورکوي او دا ګیرې خوري او دا کوي او هغه کوي ټول عمر په هغه لګوي که نه خو که یو ورځ تا چې ته مولا رات وکړو مولا بیا سپینګمې پړسوي یاره که مولوي صاحب ته چې ټول عمر په امیانو لګوي ردونه پکې او تا نه یو سړی ته پوښتنه کې دا دې ولې وکړو یاره ګناه وه پکې وایي چې یو غلطي وه په چا کې وایي دا به ویې نو موږ هم وایو چې یاره یو غلطي وه په چا کې اگر که مولا دا به څه کې دا به ویې راشي اوس قرآن څه وایي یا ایها الذین آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الله فرمائے اے مومنانو اے د ایمان خاوندانو یا ایو د تنبیه دپاره ده یا ایو راوړل شوی دی خبردار مسلمانه بیدار اوسېږه ګوره ان كثيرا ان د تحقیق دپاره دی یقینا ډېر من الاحبار والرهبان د مولانو او د پیرانو نه لیأکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلکو بالباطل په ناروا طریقې سره. زما خپله خبره نه ده د الله د کتاب خبره ده د سورة التوبې خبره ده. الله وایي یقینا ډېر ډېر ګوره لږ نه څومره ډېر من الاحبار والرهبان د مولانو او پیرانو نه خوري مالونه د خلکو په ناروا طریقې سره. نورونو تاسو په ایمان وایئ چې دا ناروا طریقه ده او که نه ده چې ته یو سړي ته وایې راشه زه دله په دې روپۍ باندې څه کومه تعویض کوم الله به دله بچي درکړي. ناروا ده که تاسو ویوستئ زه په ما یې مه ویستئ بلکل ناروا وایي په زعفرانو مې لیکلې دې ډېرې پیسې زعفران نه دي اوس زیړ قلمونه راوتي هغه شانې راوتي هسې وایي زعفران دي دا زعفران نه دي زعفران څه دي. نو الله رب العزت فرمایي او بل ځکه الله فرمایي ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. د يهود بارك الله فرمایي د يهود مولانو به دا خبره کوله ليس علينا في الأميين سبيل د
د مالونو په خوړلو کې په موږ باندې څه زور نشته دا موږ لپاره ویل څه دي جایز اوس هم چې د زما ورونو دغه شانې کې څه دي خبرې